منیجر صاحب دا والا فایل تا چې غوښته. ها مهرباني خبره واوره لږ ودرېږه. ستا تنخوا راغلې ده، دا تنخوا دې واله. منیجر صاحب ستا ډېره مهرباني. هغو شماره که نه چې پوره دي که نه. تا راکړي پوره به دې راکړي که نه ما له خو شمارل نه راځي. یاره دا څه ساده ګل دی، ده ته خو شمارل هم نه دي زده. چې کار کوم دنه پیسې وه. ماما لږه خبره واوره، تا ته خو شمارل نه درځي که نه، ما له راکړه چې زه یې دله شمار کړم. هغه منیجر صاحب ته یې وشماره. یاره دا خو هسې هم ساده ګل دی، خدای په شمارلو هسې هم نه پوهېږي. داسې کار کوم چې دی نه یو 50,000 روپۍ وباسم. ماماجي دا وګوره، نیک تاله په غلطۍ کې 50,000 روپۍ زیاتې درکړي دي، او که دا اوس ما شمارلې نه وی نو د نیک خو مو نقصان شوی و. ځکه راته ما وویل چې پیسې شماره، دا واله پیسې. دا ښه ده منیجر صاحب چې تا وشمارلی که نه خامخا به نیک 50,000 نقصان شي. منیجر صاحب زه چې کله هم تنخوا اخلم په تا باندې به شماره. او ښه خبره ده چې کله هم تنخوا اخلي که نه ما باندې شماره. صحیح ده؟ زه صحیح شو منیجر صاحب زه نه ورځم. ښه څه بېوقوفه ساده ګل دی دا. خلک چې دله شمارل نه ورځي، ځکه خو دنه ما 50,000 روپۍ وایستلې او ده ته پته مو نه لګېد. نن خو به په دې پیسو باندې پارټي کوم. ماما دلته خو راشه. ماما مال خو یو اوبو بوتل لوړه دننه ناست یم. صحیح شو نیکه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکه تاسو راغلی؟ او زه راغم. مسله داسې کار وکړه سټور ته ورشه او کولډرینګ موډینګ سامان مامان چک کړه، خو څه کمې پیسې وي بیا ما ته ووایه چې هډر ورکړو. ټیک شو نیکه. صحیح ده؟ دا ولې نیکه اوبه. مهرباني. ماما ته تنخوا ملیو شوه که نه؟ او نیکه خو ښه وه نن ته د 50,000 نقصان نه بچ شوې. څنګه؟ تا زما په تنخوا کې 50,000 روپۍ زیاتې ورکړې. دا خره چې منیجر صاحب وشمارلې هغه راته وویله. خو ما خو ستا تنخوا پوره ورکړې وه 1,000 روپۍ. نه نه نیکه تا 15,000 روپۍ ورکړې چې کله منیجر صاحب وشمارلې هغه ته بیا 15,000 کمې کړې. ښه ستا تنخوا کم ده؟ دا څه ښه دا خو 15,000 روپۍ دي که نه؟ نه نه نیکه دا خو 1,000 روپۍ وي. تا له چې کله منیجر پیسې درکړي نو تا شمارلې وي؟ نه نه نیکه تا ته خو پته ده ما له شمارل نه راځي. منیجر صاحب شمارلې وي هغه ته 15,000 کمې کړې ما یې دا بقایا پیسې راکړې. خو د دې دا مطلب دی چې هغه د 15,000 روپۍ والي دي او د دې د غریب د سادهتوب نه غلطه پیدا اخیستې ده. ښځه ته داسې کار وکړه لاړ شه اسا سټور ته تللی هغه راوغواړه. ټیک ده نیکه ورځمه. جی نیکه تاسو ما ته اواز کو؟ او ما ته اواز کول ته ما ته دا ووایه چې تا د ماماجي له څونه تنخوا ورکړې ده؟ نیکه پوره 1,000 روپۍ. حتی چې ماماجي له 1,000 روپۍ ورکړې دي او هغه چې ما له کومې پیسې راکړي هغه 15,000 روپۍ دي که نه؟ 15,000 روپۍ دا څنګه کېدی شي؟ هغه له خو ما 1,000 روپۍ ورکړي دي. منیجر صاحب تا ته ویل چې 15,000 روپۍ فرق دی او تا ته 15,000 روپۍ واغېست. تا له شرم نه درځي؟ ما ستا نه کله 15,000 روپۍ اخیستې دي، زه به ولې ستا پیسې اخلم؟ خپلو پیسو په خپله خیال ساته که نه. منیجر صاحب ما له خو شمارل هم نه راځي. خو تا راته وویل دې کې 15,000 روپۍ فرق دی او ما ته وویل چې 15,000 روپۍ ترې وباسه. تا راته وویل چې نیک به 15,000 روپۍ نقصان کېږي. ته څنګه د نیک مخامخ دروغ د پاسه دروغ وې او ټول الزام په ما باندې لګې؟ نیکه ما ته داسې ښکاري چې د خپلې پیسې چېرته په نشو تماشو لوڅولي دي. تاسو دواړه غلی شئ اوس په پته ولګي چې څوک رښتیا وایي او څوک دروغ وایي. یو کار کوم زه دلته خو هسې هم CCTV کیمره لګېدلې ده که نه؟ هغې کې به صفا ښکاره شي چې تا ماماجي له 100 روپۍ ورکړې دي. نیکه د کیمرو چیک کولو څه ضرورت دی؟ پکار ده چې ته په ما باندې اعتبار وکړې. پتا خو مې اعتبار شته خو چې کیمره کې چک کړمه هغې کې به صفا معلومه شي چې څوک رښتیا وایي او څوک دروغه. نیکه ما معاف کړه، دله خو هسې هم شمارل نه ورتله. چې کله ما له پیسې راکړې زما زړه کې لالچ راغله. د 1,000 روپو نه ما 15,000 روپۍ وایستې. ما وی چې ده ته به څه پته لګي، خو دی دلته رالی تا ته پته ولګېده. اصله تا له دومره شرم نه راتلو چې دومره یو ساده سړي سره تا دا کار وکړو او هغه هم د 50,000 روپو لپاره تا دومره سپک کار وکړو. د دې غریب ساده ګل نه تا 15,000 روپۍ ووالې او تا له ښه پته ده چې دا غریب سړی دی او خپله خو ستا تنخوا 50,000 روپۍ ده او تا له ښه پته ده چې دا ساده ګل دی. تا له دا نو پکار چې د ده نه دې پیدا اخیستې ده. نیکه زه منم چې زما نه ډېره غټه غلطي شوې ده، ما معاف کړه. ما له یو اخري چانس راکړه، زه به بیا داسې نه. ماپ خو به دې کم خو زما یوه خبره په دې کلو غوږونو واوره، د آینده دپاره که تا داسې یو غلطي مو وکړه هغه ورځ به ستا په هوټل کې اخیری ورځ وي. او ها نن د پس نه به ته منیجري نه کې ویټرۍ کار به کې. خو نیکه خو ما درته وویل که نه خو ستا خوښه وي او دلته کار کې
نو منیجري نه ویټري باکې خدا دې خوښه وي ټیک ده خو نه ته کار پرې ښودی شي تلی شي ها او ها تا چې کومې 500 روپۍ دنه اخیستې که نه هغه دله واپس کا او ماماجي ته دومره ځانه ساده ګل مه جوړوه د پیسو په معامله کې په چا باندې هم اعتبار مه کوه دومره خو ځان هوښیار کا چې پیسې خو په خپله شمارلی شي که نه ستا ډېره مهرباني نه که که تا نه یې ویل نن ماته زما خو به ډېر نسخان شو ستا ډېره مهرباني نه که دې 100-150 روپۍ باندې خو موږ کور چلو په دې کې کمیشن به موږ باندې خو ډېره سخته وه حضرت ماماجي ته ورشه خپل کار له او د آینده لپاره خیال ساته ښه